حدثنا النضر بن شمير أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لكثرة حقوقه وعجزها عن القيام بشكرها. علماء وی پدی حدیث کی غایت المبالغه لوجوب اطاعة المرأة في حق زوجها، چې دا حق د پخزه باندې د زوج دا واجب دی او اطاعت بکئی. نو دی حدیث کې د ذکر د سجدی وکړه، ذکر وکړ او سجده د بل چا د پاره خو جایز نه ده، غیر الله د پاره وي. که جایز وي نو ما به ښځې ته دا ویلي وي، یعنې د ښځې باندې د الله تعالی دومره حق د خاوند ایښی دی چې هغې هره خبره به مني، د هغې خبره به تسلیموي. په دې باب کې ګڼ روایتونه شته د فی الباب سره امام ترمذی ذکر کړی دي. قال ابو عیسی حدیث ابي هريره چې دا د باب روایت دی حسن غریب من هذا الوجه، د حدیث د محمد ابن عمر عن ابي سلمة عن ابي هريره نه په دې سند غریب دی. حدثنا حناد قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الرجل دعا زوجته لحاجته، کله چې یو سړی خپل ښځه خپل حاجت د پاره راوغواړي نو فلتأتیه، نو ښځه دې د دې د خبرې اطاعت وکړي. و ان کانت علی التنور، اگر که ښځه په تنور باندې، معنا دا ده چې طعام ضایع کیږي، طعام دې ضایع کی او اطاعت دې د خاوند وکړي. ځکه که طعام ضایع شي نو دا خو ملک د خاوند دی، ضایع دي شي کنه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب. حدثنا واصل بن عبد الاعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن عبد الرحمن ابي نصر عن مساور الحميري عن امه عن ام سلمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة ماتت وزوجها عنها راز دخلت الجنة. خدای یو خبره یاد ساتل پکار دی چې لا طاعت لمخلوق فی معصیت الله، کاغه تا په معصیت د الله باندې مجبوری نو کاغه هر څوک دی، که پلار دی که خاوند دی که زوج دی، د معصیت خبره به نه مانی. د معصیت په صورت کې کتا داغي اطاعت وکړه تور باندې همدغه چې ګناهګاریږي ته دا ویلی نشي چې اوس خاوند مې رانه غواړي نو زه څه وکړم. باب ما جاء فی حق المرأة علی زوجها، لکه څنګه چې د زوجې حق دی، د زوج حق دی په مرأه باندې، داسې د مرئیم حق دی په زوج باندې، ښځې حق دی په خاوند باندې. حدثنا ابو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم خلقا. په مؤمنانو کې د کامل ایمان والا کسان هغه دي چې ښایسته په اعتبار د خلق او د خوی سره هر مسلمان سره خوی خي، خو د ټولو نه زیات په د خلق په کې چې د خلق کم خوی کې غوره اخلاق والا هغه دي چې هغه د خپلو ښځو سره اخلاق د هغه ښیي.
بار خو به د چا نه یریږم اخلاق به صحیح ساتي خو چې کور کې د اخلاق صحیح نو خیارکم خیارکم لنسائهم خلقا ځکه ښځه د انسان چې دا هغه ضعیف مخلوق دی هغه ضعیفه دی نو چې د ضعیف سره ته ښه خلق کې نو دا ستا د هغه د خیر او د هغې اثر دی نو خیارکم غوره په تاسې کې هغه څوک دی چې د خپلو ښځو سره د هغې اخلاق حسني نو د دې حدیث صریح دی په دې باب کې چې د ښځې حق په خاوند باندې دا دی چې خاوند به د هغې سره معامله په اخلاق حسن سره کوي په ښایسته خوی به ورسره کوي قال ابو عيسى حديث ابي هريره هذا حديث حسن صحيح حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن زائدة عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه رسول الله حمد الله ویو ثناء په الله ویلا وذکر خلق ته تذکیر وکړو ووعظ وعظ وکړو فذكر في الحديث قصه نو په حدیث کې یو قصه دې ته ویل کېږي چې داسې الفاظ په کې ذکر کړل بیان په کې وکړو فقال ویلا الا خبردار واستوصوا بالنساء خيرا واستوصوا معنا قبول والد وصیت زما وکي د خزو په باره کې د خیر فانما هن عوان عندكم دا خزي چې دي دا بنديوان دي عوان جمع د عانیه ده عانیه ویل کېږي عانیه الاسیر نو دا بندیانی دي ستاسې سره ځکه چې ستاسې د حکم تابع دي ستاسې په کورونو کې ناستې دي ستاسې په اذن باندې د هغې وتل دي ستاسې په اذن باندې د هغې ګرځېدل دي نو داسې دي لکه بندیانې لیس تملکون منهن شیئا غیر ذلک تاسې مالکان نیستئ د دې ښځو د هیڅ شي په غیر د دې نه چې دا تاسې سره ستاسې د حکم تابع دي الا یأتینا بفاحشة مبینة نو کچر مگر کراتګو کې دا ښځه په فاحشې مبینې سره فاحشه مبینې نه نشوز مراد کېږي سوء العشره مراد کېدی شي بد اخلاقی ښځه شروع کی او نور دغه فاحشه حقیقي د مراد کېدلی شي خو دلته چې دغه فاحشه چې کوم عامه زنا معنا ده دا مراد نه ده ورسته حدیث ور باندې دلیل دی دلته فاحشه مبینه نشوز مراد دی فإن فعلنا كي وخذ نشوز كي بد اخلاقی كي نو فهجروهن في المضاجع تاسې جدا شئ د دې ښځو نه په پرېوتلو کې د دې نه معلومیږي دا چې مسنونه طریقه مستحبه طریقه دا ده چې خاوند او د ښځې کټ یوي او چې کله ښځې ته تعدیب ورکوي نو بیا د کټ جدا کی فی المضاجع دی جدا شي نو چې تعدیب نه ورکې نو د ښځې کټ او د سړي کټ به یوي دا یو مستحبه طریقه ده په دې سره انس راځي محبت راځي او وضربوهن ضربا غیر مبرحین بیا ووایي دوی لره په دغې چې ونه شوله نو وی ووایي داسې وال غیر مبرحین مبرح دې ته وایي چې دا داسې وال نه وي چې مجرح یعنی پرار جوړونکی وال به نه ورکې چې داسې څپېړه ورکې چې هغه مجرح وي یو ځای وله خو کې سر وله مات کې یا بعضې علما وایي مبرح دې ته وایي چې نشان پرېږدي لکه داسې څپېړه ورکې چې مخ یې سور شي
داسې په شاوله داسې لختې ګزار ورکړي چې هغه پې اثر پرېږدي، نه داسې هلکه پلکه ګزار وله ورکه. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، بله لار پې مه لټوئ که تابع شولې. الا ان لکم علی نسائکم حقا، خبردار ستاسې په ښځو باندې حقوق دي، خو ولنسائکم علیکم حقا، د ښځو ستاسې باندې حق دی. فاما حقکم علی نسائکم، نو حق ستاسې په ښځو دا دی چې هغه ستاسې څه بندیانې دي، فلا یوطئن فروشکم، فلا یوطئن فرشکم، نبا پیمالئی فرشون ستاسی من هغه څوک تکرهونه چې تاسې ښه نه ګڼئ. معنا ځکه دا تاسه بندیانې دي، حکم اور څه به ستا چلیږي، نو ستا کور ته به داسې څوک نه راځي پرېږدي چې هغه ته ښه نه ګڼې، ستا اجازه پکې نه یو هغه کور ته راننوځي، دا به نه کوي. ښځې ته به دا حق حاصل نه وي. څوک هم چې کور ته راځي نو د خاوند اجازه به ورپکي. ولا یأذن فی بیوتکم لمن تکرهون، چاته به اجازه نه کوي. الا وحقهن علیکم، او حق د دې ښځو په تاسې باندې دا دی ان تحسنوا الیهن فی کسوتهن و طعامهن، دې کې به د دوی احسان کې، د دوی به منې، کور کې به وایي چې کمې جامې دله راوړم او کم طعام دله راوړم، پوښې کم. نو د ښځې نه به پوښتنه کې چې وځي چې ستا کومه ترکاري وی چې زه یې راوړم، ته کم طعام یادې چې هغه راوړم، او ستا داسې نه چې ته روپۍ ورکې چې زه لاړ شم ماله جامې واخله او ما تاله خرچه درکړله او زه ته طعام واخله، نه طعام او جامې دا به سړی اخلي. قال ابو عیسی هذا حدیث حسن صحیح ومعنى قوله عوان عندكم يعني أسرى في أيديكم. باب ما جاء في كراهية اتيان النساء في أدبارهن. وبه حدثنا أحمد بن منيع وهناد قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عيسى بن حيتان عن مسلم بن السلام عن علي بن طلق قال أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل منا يكون في الفلات، يعني په صحرا کې، فتكون منه الرويحة، نو شي د دنه رویحه غوندي. رویحه معنا تصغیر دی د ریح، رایحې، رایحتون رویحتون، معنا دا ده چې داسې معمولی شانته باد تی وځي، معمولی بوی تی لړ شي. نو ويكون في الماء قله، او په اوبو کې لږوالی پوره اوبه نه وي. نو غرض د سائل دا و چې یا رسول الله ته موږ ته حکم وکړه چې په دې باندې اودس نه ماتیږي، یعنی معمولی باد که لاړ شي، رویحه لاړ شي چې موږ باندې اودس نه ماتیږي، ځکه چې اوبو کې کموالی او موږ په صحرا کې، نو ووایه چې خیر دی دا دې لاړ شي. دا یې غرض و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویله اذا فصا احدکم فلیتوضا، دا اجازه تاسې ته نشته دی، لږ باد دنه لاړ شي که ډېر باد دنه لاړ شي اودس پکې، دا ناقض الوضو دي. ولا تأتوا النساء في اعجازهن، او تاسې ښځو ته راتګ مه کوئ د هغې په عجزو کې. فإن الله لا يستحيي من الحق، الله حیا نه کوي، حیا معنا ترک نه کوي د حق د څه وجې نه چې ګنې سړی څه ووایي چې دا حق مه بیانوم او ماله حیا راځي، نه حق مسله کې حیا میا نشته، حق مسله زده که. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وایي. اوس دلته که ته وې چې دا د دې مناسبت د مخکې سره څه دی، سړی پوښتنه کوي چې رویحه باندې یا رسول الله
دا ناقض الوضو مو وایا موږ ته رخصت راکړه په رویاحه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم رخصت نه ورکوي او ورسره دام ذکر کوي چې ولا تأتوا النساء فی اعجازهن نو د دې څه دغه دی مناسبت دی نو علما وایي چې مناسبت یې دا دی چې کله ذکر وکړو چې هغه د دوبر نه چې لږ بعد وځي نو هغه هم طهارت ختموي او طهارت خو تقرب الی الله کړه نو په دې لږ بعد سره غستا تقرب الی الله چې دی هغه اودس چې دی هغه ختم شي نو ورسره ذکر یې وکړو د هغه شي اغلظ منه چې هغه د دې نه ډېر اغلظي په هغه ختمولو د تقرب الی الله کې چې هغه راتګ د ښځو ته په اعجازو کې یا دغه ناقض الوضو نو طهارت صغرا ناقضه و اوس د هغه ناقض د حدث موجب دغه او د حدث اصغر اوس د هغه څه وښودل چې د هغې تعلق د جما سره دی چې هغه حدث اکبر راولي نو تا ته ویله کوله چې د جما نه ځان وساته په اعجازو کې چې دغه ځای کې د جما ونشي وفي الباب عن عمر وخزیمه و ابن عباس د ابو هريره روایت ابو داود نقل کړی دی چې ملعون من اتا امرأته في دبرها قال ابو عيسى حديث علي بن طلق حديث حسن وسمعت محمدا يقول لا اعرف لعلي بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد ولا اعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي سحيمي وكأنه رأى أن هذا رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نو گویا کې د غرض د دادې د چې امام بخاری غرض داو چې د امام بخاری داسې ګڼي چې دا رجل آخر دی من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم چې هغه طلق ابن علي سحیمی دی نو دا بل یو صحابي دی او دا حدیث چې نقل دی دا بل طلق ابن علی دی وبه حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله دیتا نظر د رحمت وی الى رجل اتا رجلا او امرأة فی الدبر قال ابو عیسی هذا حدیث حسن غریب کاغه سړی تر اتګو کی که خځه تر اتګو کی وروا وکیع هذا الحديث او وکیع دا حدیث نقل کړی دی دا حدیث د طلق ابن علي دا رسته چې راځي ګوره وکیع چې نقل کړی دی حدثنا قتيبة وغير واحد قالوا حدثنا وكيع دا روایت دی عن عبد الملك بن مسلم وهو ابن الصلام عن أبيه عن علي عن أبيه طلق ابن علي روایت کوي واغه د خپل پلار علینا قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا فسا احدكم فليتوضا ولا تأتوا النساء في عجازهن قال ابو عيسى وعلي هذا دا علي بن طلق دی باب ما جاء في كراهية خروج النساء في الزينة د خزو بهر وتل په زینت جامه کې دا رسول الله د دینه منع کړی دا چې کور کې نو بار توزی نو جامې زړې واچوا څپله کې زړې پخو کا دا به چې بار توزی نو هغه د کور چپل به پریدي او سینډل به واچي پړق پړق والا او چې ته ورته وې ښځې ته چې راځه چې بودې زما هسپتال نو زر به دغه جامې لرې کړي او داسې نورې جامې به واچوي نه ته چې کور نه وځي کور کې پړقېدلې جامې واچوه خو چې بار وځي نو خړې پړې جامې واچوه چې څوک درته نه ګوري
حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن ميمونة بنت سعد وكانت خادما للنبي صلى الله عليه وسلم. دا ميمونة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها. رافلة التي ترفل في ثوبها يعني تبختر. رفل په لغت کې ویل کېږي دی چې وایي چې رفلا ازاره یعنی معنا یې دا ده چې دا اسبله لاندې را ځوړند کړي افتخار د پاره د تکبر د پاره د ګډکیو نه ښکته ځوړند کړو. نو رفل دغه کتوالی ته ویل کېږي. معنا هغه تلونکي مثل الرافله هغه ښځه چې په جامه کې فخر کوي چې اوهو داسې جامې مې اچولي خلک وایي دا مې د ښې بدې جامې دي. د ښې بدې جامې چې رافله فی زینه هغه ښځه چې فخر کوونکي په جامو د زینت کې فی غیر اهلها په غیر د خپل اهل نه په بل ځای کې یعنی بین من یحرم نظره الیها د محارمو نه علاوه د هغه چا په کور کې او په هغه ځایونو کې چې دې ته نظر د هغوی حلال نه دی په داسې ځایونو کې رافلی او تبختر کوي په جامه کې. نو کمثل ظلمتین یوم القیامه په شان ته د تیارې به په ورځ د قیامت کې داسې به تکونو یوم القیامت کانها ظلمه په ورځ د قیامت کې به داسې تورې را روان وي ته به تیاره ده. یوم القیامه لا نور لها د دې به رڼا نه وي. دې دپاره به یا رڼا د هدایت چې خلکو سره مؤمن سره رڼا یې رواني وي هغه به نه یا به د ده نه رڼا نه خیږي د ایمان بلکې دا به ټوله تیارۍ چې کوم سړی دلته داسې جامې کومه ښځه اغوندي فی غیر اهلها کې چې هغه جامې د فخري یعنی هغه ښایسته جامې نو دغسې ښځو ګناه به دا وي. دا حدیث لږ کمزوری دی وی. قال ابو عیسی هذا حدیث لا نعرف الا من حدیث موسی ابن عبیده و موسی ابن عبیده یضاعف فی الحدیث من قبل حفظه خدای دونه دی چې صدوقون دی وی. وقد رواه بعضهم عن موسی ابن عبیده ولم يرفعه. باب ما جاء فی الغیرت. غیرت اصل کې دا مشتق دی تغییر القلب. دلته غیرت دغه تغییر القلب ته ویل کېږي. هیجان الغضب ته ویل کېږي چې سړي کې دا غوسه راوپارېږي نو دې ته ویل کېږي غیرت. خو دا هغه هیجان الغضب دی چې هغه بسبب المشارکت فیما به الاختصاص دی. یو شی خاص تا پورې خاص دی او بل څوک د سره پکې شریکت غواړي او تا له پکې غوسه راشي دې ته څه ویلی کېږي غیرت. د دې وایي هغه اشد د غیرت او سخت غیرت هغه دی یکونو بین الزوجین چې هغه د ښځې او د خاوند په منځ کې راځي. ښځه چا سره ویني چې خوا دې خوا خاندي را خاندي بل څه نو تاله څه دغه درشي غیرت درشي هیجان د غضب دې راشي. او یا دې څه ښځه ویني چې دا خاوند یې بل چا سره خوا دې خوا کوي او خاندي را خاندي نو دله هغه هیجان الغضب ورشي دا غضب یې راوپارېږي. نو دا د بندګانو کې غیرت دغې ته ویلی کېږي. او کوم چې په حق د الله کې دی نو امام خطابي رحمه الله وی چې هغه د الله غیرت هغه په خپله په دې حدیث کې د هغې تفصیل راغلی دی.
حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن حبيب عن الحجاج الصوافي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يغار الله غيرت كي مؤمن غيرت كي غيرت الله داري أن يأتي المؤمن ما حرم عليه دغه ته غیرت د الله وی نه د الله غصه را پاریږي دي ته غضب الله په غصه کیږي په غضب کیږي چې مؤمن را تګو کی هغه څه حرم علیه چې الله په حرام کړی یو دا غي تر تګو کی دي ته غضب د الله وی دي ته غیرت د الله وی قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن متفق عليه روایت دی وقد روي عن يحيى بن ابي كثير لکه مخکم د یحیی ابن ابي کثیر نه روایت را نقل شوی او دلته د یحیی ابن ابي کثیر چې د ابو سلمان روایت نقلی نو په خو هغه د ابو سلمان په غیر د واسطه د اسماء بنت ابي بکر نه دلته نقل کړي د اورو په واسطه سره ولته داری کې د ابو هريره نه نقل کړي نو سندونو کې فرق شو عن النبي صلی الله علیه وسلم